سویره ابو بیمار او ته خفه کېږي ابو ته او دا چا مشرې زوی کور وا، کې وا، کور پې وا. راغونډي او کور پې مشرې راغونډي. زوی په کټ شي ډېره ګرانه شي که نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع پر آمد الله چې بخونکی او مهربان دی قدرمندو مردان افضل آباد کې موجود یم زما کې مرچ کلاویږي نو هغه به خامخا د یو غریب دپاره استعمالیږي هغه زما کې مرچ کلاویږي خامخا د یو معذور بچي دپاره به کلاویږي زما کې مرچ کلاویږي د یو بېوس پلار او د یو بېوس ورور دپاره به کلاویږي قدرمندو نن راغلی صرف دغه اواز دپاره چې یار دا بچې په سختۍ کې ژوند تېری دا بچې په تیاره کې ژوند تېری د دې بچي ژوند کې نړه نشته قدرمندو بیا دا وړې بچې هی زار شم د دې وړو بچو ارمان پلار نه دی او بیا سپینګیری پلار چې دې بچو نه به امید لري دې بچو نه به تمه لري او چې کم د ګټې وټې زوی دی هغه په کټ باندې پروت دی قدرمندو سخته شي یار سخته شي یار لږه نه ډېره سخته شي وروره څنګه خیر دی شکر الحمدلله ستا دعاګانې دي ورور جانه څه وجه په کونټو باندې شوې بس مجبورې دا وکړو څه مجبوري ده ورور بس د دې بچو د خاطر چې کم دی نو مزدورۍ تلو او د بل سره ناستو او اسکټن مو کړی دی دا څلور ځای خپه ماته ده دا خو لږ دا خو معمولي غوندې شوکه قدرمندو تاسو کتی شئ څلور ځای کې د ده خپه ماته شوې ده ورور جانه څه سره د اکسیډنټ کړی دی زه د یو لږ سره ناست وم تلم مزدورۍ له کار له تلم ورسره او په موټرسایکل ناست وو د موټرسایکل نه چې کوم دی پرېوتم د پاس راباندې دوه تیزابتار رالي اول بر راغی راباندې بیا راباندې لاندې هم راغی نو بس په دې وجه بس دا خپه ماته شوې ده په کټ شوې او په کټ شوم علاج دې کړی دی ځان دې ښیلی دی علاج مې کړو لکه د والد صاحب ما لکه زما نور وریان دي دوه کشران دي زما نه زه ټول مشر یم پیسې مو قرض مرض مو کړو دی علاج مو کړو اوس چې کوم دی نو مطلب د ډاکټران وایي چې لکه ستا علاج چې کوم دی دا نه دی شوی صحیح علاج تا له ډاکټرانو نه دی کړی اوس چې کوم دی علاج یې راته یاد کړی نو بس پیسې راسره نشته د پیسو د وجې علاج پاتې دی د پیسو د وجې پیسې او علاج پاتې دی پیسې څو بچې دي د خیر 3 بچي مې دي یو مې زوی دوه مې بچنګې دي ربا خپل هم په کټ پرېوتی په خپل هم کټ ته پرېوتم ډېره ګرانه نه شي وروره ډېره خلک چې کوم دی مثال که ته به ټوخي او 3 ورځې کې پرېوځي نو یله په ژوند باندې ډېر ستومانه شوم زما یو کال شو په کټ کې پروت یم او زه لکه مثال لکه دا وایم چې لکه زه ډېر زیات ستومانه شوم خو بس څه وکړو خوشحالي دې نه ده کتلې ډېر که دغه نو چا ته که فریاد وکړو نو څوک خو زمونږ ډل څوک نشي اخیستی یار نو دې وجې چې لکه دا وایم چې لکه مثال لکه دا سپین ګیري پلار مو دی بس ده ته مو صرف کاته نه دی ټایم کې صرف پلار دې کار کوي دوه واړه ماشومان دي تا نه کشران دي ډېر بالکل صرف والد صاحب دې کار کوي والد صاحب ته مو کاته نه ده نن سبا وتا ده څومره ګراني ده نو په هغې کې د کور خرچ هم نه چلېږي څه کار کوي والد صاحب هغه ګاډۍ باندې فروټ خرڅوي هی ربا هی ربا چاچا راشه لږ دې خوا تا نه قربان شم چاچا بچې په کټ پرېوتو ډېره ګرانه نه شي ګرانه ده نو بس منډې والا دي د څه د دې دوه سرو چوک دي څه د دې دغه دي دلته د مردان نه بار دغه دی او بس هغې سودا راکوي او بیچکونه ته کتی شي بس قرض راکوي او بس په هغې دې له زه هغه وسیله خدای پاک پیدا کړی ما او بس په هغې چې څه بچ شي نو بس دې له پې دغه راوړم ساري نو هغې چې څه راوي کړو نو بس ورله یو څو مونږ ورته وایي بهی دا شوي دي دا ته واله نور مې بچو له ورکړي دي چاچا مشرې زوی کور پې راغونډي کور پې مشرې زوی په کټ شي ډېره ګرانه شي که نه ډېره زیاته ګرانه شي بس
اورې پر چاته مو مړه بس سوالونه مو کړه منتونه مو وکړه خو نه مني څوک مني نه لاس ته خلکو ته ونیو ونیولې مې بالکل مې نیولې الله ته مې سوال کړی دی چې یا الله یا الله ما خام مونځ کې ورته کومه د شپې راپاسم خوب نه راځي د دې دغه ماشومه ما سره د غړی شاته ده بله علي شه راسره شاته ده ولاړ دا ما سره ملاسی د شپې د راپاسم د دې مور راته وایي دا ولې ته خوب نه کوې دا خو ټوله ورځ ته پر ناسته ولاړه باندې تېره کړې ته خوبونه نه کوې ولې نه کوې زه چې ټوله ورځ دلته تېره کړم ده ته وګورم نو ماښامې نه زه چې کور ته راسم هغه ناره خېټه زما مړه شي صحیح ده جی دا ما دا نوسي چې راشي دا نوید دا یو ابوبکر دی مال راشي د سره زما هغه پام بدل شي پام مې بدل شي به دی لږ غېږ کې والمه دی ما ته وایي ماله پیسې راکړه زه ورته یم ښه په دی په هغه 15 روپۍ باندې په 10 روپۍ دی زما نه دغه شي لکه ووړي بس بیا مور له لاړ شي زه ورته یم امې له ورشه او امې له دغه به وکړي پوه شوې امې به د ځان سره کړي نو بس بیا مور له لاړ شي نو به زمونږ دغه وسیله ده الله دې رحم او وکړي چاچا الله دې او اسانه کړي نور ما الله هر دې کړي چې د دې قسمه بچي علاج هر وشي قسمه ناظمانو ته مې وي چاچا پرې د ناظمان چاچا یو خبر وکم د ناظمان او د کونسلران او د ایم ان او د ام پی دا صرف اوټ نه تکړه دي تکړه دي دا اوټ نه واخلي والی بالکل خپل والی مقصد دی اوټ اوس بیا ستا کور کې غوغا راشي ستا کور کې بیمار راشي بیا دې ته خفه نه شي اے کونسلرانو اے ناظمانو زما سرورای خو زما هغه ناظمان هغه کونسلران هغه ایم ان هغه ام پی چې داسې سپینګری خاطر کوي بس زه ته زما په جیب کې کاغذونه وګوره نو که ته پښتون یا د مردان د علاقې د پېښور د بشخالي د ګجرات د تخبې ته وګوره یاره د بابا سره مردان د خلک کومه پښتو کوي کم غیرت کوي مردان خو ډېر تکړه خلک دي بابا مردان خو ډېر پښتو راکړي دا کاغذونه د دې د سودا راکوي او په هغې زه د بچو وسیله دغه کوم الله به خیر کړي بابا دا ما دغه لوی ذات به دا یو دغه جوړ کړی دی که نه او خو دعا کوه بابا انشاءالله د ده بچي علاج به دې کېږي راشه بچي السلام علیکم ستاسو نوم دی سویر وای سویرا زار شم سویرا څنګه یې بچي ها سویرې سبق وې او سویرې سپارې سبق وې ها سویم سپاره کې بچي الف باقی الف با وای زار شم الف با سپاره کې دا وای سویرې سویرا ابو بیمار دی او ته خفه کېږي ابو ته او ابو جوړ شي او چې ابو ټیک شي ها الله به ټیک کوي ښه به شي سویرا به شي سویرا ابو به الله ټیک کوي ښه ها دعا خو به کوې که نه او چې کوم خلک مرسته او تعاون وکړي کوم خلک تاسو سره ودرېږي هغې ته خو به دعا کوې که نه او څنګه دعا به ورته کوې الله دې ماما خوشحاله کړه وای جار شم الله دې ماما خوشحاله کوي زار شم سویرې دا راته ووایه چې ابو ملا سي ابو لا خدمت ته کې که څوک کوي والله زه کوم ابو لا خدمت ته کې خدمت درله دا ماشومه کوي بس دم لګي دم لګي مورم لګي بس دا درې وړه ته شکر الحمدلله په دې خوشاله یو چې خدای پاک محتاج کړي خو لکه الحمدلله خدای دې محتاج نه سړی وساتي خو په دې ټم کې چې خبره که دې ټم کې زه دې اوبه راواله نو خو دم یو بس دغه شي که نه خو لکه په دې ټم کې اسدي ولاړ دي راسه او دې زما خدمت کوي الله دې رورجانه الله دې رورجانه ژوندي لرو الله دې دې بچو دپاره د دې بچو دپاره روغ جوړ که ستا د ابو علاج به کېږي ښه بچي ته به نه خفه کېږي ښه ښه دعا وغواړه یا الله یا الله چې کوم خلک مونږ سره مدد کوي الله دې موږ سره مدد کوي یا الله هغې له ډېره تېره ورکړي یا الله د هغې د بچو حفاظت وکړي یا الله هغې د بچو حفاظت وکړي قدرمندو زما د دې وړې بچې نن ژوند کې خوشحالي نشته پلار یې که نه پلار ډېره خوږه میوه وي دا پلار وي په پلار کور آبادي پلار بچی وباسي چکر ورله ورکړي پلار بچی وباسي ژوند کې څه خوشحالي راشي هر بچی پلار نه امید لري
هر بچی هر بچی پلار نه تمه لري هر پلار خپل بچی نه بیا تمه لري نن یو زوی په کټ باندې پروت قدرمندو کاشف علي چې راځي او چغې وایي د دې غریب دپاره د داسې بېوسو دپاره او د داسې بېکورو خلکو دپاره نو کاشف سره نه ډایرکټ په ډایرکټ دې سره مرسته او تعاون کوي ورور جانه موبایل نمبر ووایه 047 052 0270 0347 047 052 0270 قدرمندو دغه موبایل نمبر به په دې سکرین باندې چلیږي نن زما د یو بچی سوال دی نن زما د یو بچی سوال دی نن زما د یو سپینګیري مشر سوال دی نن زما د یو رور سوال دی ودرېږي ټولو پښتنو ته وایم که زما لر دي او که زما بر دي او که زما پښتانه دي ودرېږي دې سره مرسته او تعاون وکړي کوم کانټیکټ نمبر دی په دې سکرین به شو کېږي ډایرکټ په ډایرکټ کاشف سره نه ډایرکټ په ډایرکټ دې سره مرسته او تعاون وکړي نن یو پلار سترګو کې اوښکې لري نن یو بچی سترګو کې اوښکې لري یار د دې ژوند کې تبدیلي راوستل دي د دې ژوند کې خوشحالي راوستل دي ټولو خویندو میندو ته وایم او ټولو پښتنو ته وایم او ټولو مسافر وروریانو ته وایم خیر کې بیا هم ریکویسټ کوم چې کوم کانټیکټ نمبر دی په دغه نمبر رابطه وساتئ چې د دې رور ژوند کې خوشحالي راشي د دې بچو ژوند کې خوشحالي راشي ځکه ژوند دی تېرېږي یار خو ژوند داسې تېر کړه چې داسې خلک دعا وکړي 2 ورځې ژوند دی د دنیا نه به ځو فاني دنیا ده یو ورځ به دې دنیا نه ځو خو چې داسې خلکو دپاره یې تېر کړو او اخر کې به هم ریکویسټ وکړم زما ایم این اے سربراه دي زما ایم پی اے سربراه دي زما ناظم کونسلر زما سربراه دي زما مشر دی زه یې ډېر احترام کوم الله دې ټول ناظمان ایم این اے ایم پی اے که څومره دي اوټونه هم را روان دي الله دې ټول خوشحاله آباد کامیاب لري خو هغې نه زما هم ګیله کېږي ته راځئ تاسو ټول یادوم ټول تاسو راځئ داسې بچي نه اوټ غواړئ داسې چاچا نه اوټ غواړئ خو چې بیا په دې سخته راشي نه ایم این اے تپوس کوي او نه ایم پی اے تپوس کوي ټولو ته ریکویسټ کوم ایم ایز ایم پی ایز او زما سربراه زما مشران یې ډایرکټ په ډایرکټ کانټیکټ نمبر دی هغوی ته هم ریکویسټ کوم که د دې مردان افضل آباد داسې مشر وي ډایرکټ دې کاکا له راشي او مرسته او تعاون وساتئ خپل کیمرمین وسیم جان سره چت ته په الله وسپارم والسلام